بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم. قال أبو حنيفة عن سماك قال أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر أبو منكدر لبالي حديثا دسيوكنا. قال أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة قال خرجت في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس في القوم حلال غيري فنظرت. دا ابو قتاده صاحب له خبره ښه کنه په قوم کې صرف زه حلال مو یعنی احرام مو نه و تړلی. صحیح ده، صحیح، غیر محرم و. فنظرت نعامة فصرت إلى فرسي فركبتها وعجلت عن صوتي فقلت زه په دغه باندې سپور شم اوس باندې کنه د شترمور مو کتلو نه زه بیړې کې شوم لاختر نه پوت شو کومه چوکات سوي نعامة غته کې نه شترمور خازو نو فصور شم واجب بیړې کې وعجلت عن صوتي فقلت لهم ناویلونی هله د لاخترو کې د پلانکا شي سي غش مشي وغیرہ شم فابو فنزلت عنها فأحزت صوتي فطلبت النعامة فأحزت منها حمارا فأكلت وأكلوا. هغه خړل مو خړل دي نه مسلک ثبتيږي سید ابو قتاده روایت نه سم محرم وی کنه هغه دی ول اخبار خړل شي د حکومت رول د دویا خړل شي بیا دین نیت ورکی څه پرو نشته زم محرم د پار اغه نیت کړي اور کې نه کړه سید نور حضرت سي چې محرم د پر نیت ورکی څه وکړل به نشي خړل خدا خبره شد راجح نه دی مو لزیات راجح د ټیک شو. قال ابو حنيفة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم الفارة والحية والكلب والحدأة والعقرب. دس پنځه شیان څه دي اقتلوا الخمس في الحل والحرم پنځه شیان ارزو کې قتل کول شي د چې د واجب نه د مزیر د واجب د چې د zarar د شرارتي دي ښه کنه ټیک شو. بیا د حدأة سلوګي تل شي د باخي مخې چیز خو د پوس خونی رو لکه دوه څه zarar رسي د څنګه صحیح خلیات اخته سړی نه کله کله جلینا دغه غا کنه متیازي مخې کوي اوونه. قال أبو حنيفة عن سماك عن ابن جبير عن ابن عباس قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت حارس وهو محرم. خدا ځکه مسله تزویج المحرم ولدا خاکنه حنفیه حضرت څخه په خپل نکاح کول شي انکاح جایز د بل شته احرام حالت کې کول شي زګدي کې څه منفي شي نشته د احرام کنه خبره دي چې منه جما دوایی جما منه دي سیده ساتو ګونو کې غا کی ای مسله سې نه په احرام حالات کې نکاح نه کیږي سیده هغه دې طرف ته مل کې دل کیږي بیا دوایی وغیرہ نه د څنګه مل کې خوشي کنه بیا ولکه کی خو خو بس د خبري ساجي کې دو خبر ته سړای نه ویلای کنه صدا کارونه کوي سیده هغه حدیث نه استدلال کوي اند نور ډېر حدیثونه دي سیده هغه څه پیغمبر سم واده کړو حلال وو بنا حلالت حالات کی کړی کنه صحیح ده. خېدی جواب وسور کو امام عثماني غنی صاحب کوم روایت څه د سیر دي کی توسیل سن نکاح ما کوي نکاح ما کوي دا زیات نزت مکروه تنزیهی وشمره صحیح ده ټیک شو. قال ابو حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. احرام حالات کې حجامه لګول شي صحیح ده دا د ائمه ثلاثه او مذهب د امام اعظم ابو حنیفه امام شفیع امام احمد خدا شرط سويخته بر کې نه کټ کوي صحیح ده کويخته د څه کاټ کړل کوم ځای کې لګي بیا خو خته نه کټ کوي بیا خو لیډ نه لګي شاکپ نه لګي په پیډیا ده کوي صحیح ده. امام مالک صاحب اجازه نه لري چې پر حاجت شدید نه پیښ د مودي امام صاحب مذهب دې د غا کوي حجامه کنه خو وخته بنه کټ کې کويخته د کاټ کو بیا باغه فدیا ورته. قال ابو حنيفة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ما تركت استلام الحجر
منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم. حجر اسود استلام څه ده؟ مسنون ده که واجب ده؟ دا غاری مسنون طریقه که نه؟ نبی اسلام صحیح ده. که یو سړی نه پوتې شه لرې ځای نه بیا ورته لوسو چتول شي. صحیح ده. قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما انتهيت إلى الركن اليماني إلا لقيت عنده جبريل عن عطاء ابن أبي رباح قال قيل يا رسول الله تكثر من استلام الركن اليماني. تو دا رکن یمانی ډیر غکای. صحیح د استلام کای. قال ما اتيت عليه قط الا وجبريل قائم عنده. صحیح ده. يستغفر لمن يستلمه. بس رکن یمانی د یو بل رکن ده کنه. د سره دا مطلب چې جبرائیل السلام د سوي لوړو استغفار د وګونی کولی. صحیح ده. صحیح حدیث باندې پوه نه شولم. کوم خلکو استلام به څه کړل مغه د پرم پې کوله کنه اللهم اغفر له خدای بخشش وته واګي. صحیح ده. دا مطلب. قال ابو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمر ان رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني والحجر الاسود. د حجر اسود یو کوان شي ده کنه. بس دا دوه رکنونه کول شي ډیر سي ده. دغه کوم ته د مکه نه کوم ګرچا پیر دیوال دی دا چی شي انده رکن یمانی ده کنه د مکه نه ګرچ بیل څه دی اته حتیم نیل شي هغه نه ده دوبل ده. تمونه دې ده کوانش تل شي کنجونه دی یو کې حجر اسود خاخ د بل د دې طرف ته. ها اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والذل وموقف الحزي في الدنيا والآخرة. لك أي اندا دا و دا بس خدای ته شرمندګۍ نه واسه دبل شرمندګۍ زوی سي سور کې رسوا شي. قال أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وهو شاك على راحلته. سمانه ده شاكن على راحلته. شاكن يعني مري لك پوس ورلې بني بیماری دی واجنه سورلې بني. سیده طواف انده مسله ده کنه. يستلم الاركان بمحجنه اتندای سره بیا د سی کول. سیده سلوسنو شرابي کول. وفي رواية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة وهو شاك على راحلته. قال أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر. یو حجر نه بل پر رمل کړ. د سید حجر اسود نه څه ده اندی بیا حجر اسود پر رمل کوي. دوه حجر خو نه دي کنه. ان رمل منه الیه. سید یو طرف نه شروع کړه بل طرف ته روغلو بیا. دینه مطلب دا دینه شوت پر کیږي. سید دینه مطلب دا چې دا شروع کول اندینه کیږي. سبعه اشواط اند پر کیږي. سید کله حجر اسود نه شروع کی بیا حجر اسود پر یو شغاش. سید قال ابو حنيفة عن يحيى ابن ابي حيات أبا جناب ديك أبي جناب عن هاني بن يزيد عن ابن عمر قال أفزنا معه مع عرفات فلما نزلنا جمعا أقام فصلينا المغرب. جمعا نشمر د مزدلفي تل لکه دوه منځونه سې ځای کې کول. فصلينا المغرب معه ثم تقدم فصلى ركعتين ثم دعا بماء فصب عليه ثم أوى إلى فراشه فقعدنا ننتظر الصلاة طويلا ثم قلنا يا أبا عبد الرحمن الصلاة فقال أي الصلاة فقلنا العشاء العشاء سره آخر روشي د بده مقام نه شوی احتراز ځکه چې عشاء مقام تایل العشاء الأولى ده صحيح. فقال
إما كنا صلى اما أما كنا اما كما صلى رسول الله صلى أما الله كما عليه وسلم صلى فقد صليت. أما كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صليت. دولکه دا خلص د دواره کوته څه وکړل مخوم بس دلکه متلاګي ناپل بکړي ناپل خو نه وو کنه په دې شاول سفر حالات ټیک شو مخوم واسه پورا کوي مخته. فقد خاطر وفي رواية عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء. حدیث کې جمع بین المغرب والعشاء بالمزدلفه ولا مسله د حج مو کې دوا ځله جمع رغلی دا جایز ده. نور په دنیا کې اجازه نشته سړی جمع وکي حقيقي تور باندې ښه کنه لکه دوال منځ په یو ټیم باندې خو کیږي کنه ناغه تور باندې سوري تور باندې صحیح ده معنی تور باندې نه کیږي څنګه یو لمز دلاغونه نه واخو بل د لګرا مخته کو څنګه وخت داخل شو د سپرونه کې ځکه چې دې ټکی دی ولا بیلټ دی ولا بیلټ نو سر نږدې ټینګ شو لکه دی بوري کې ته لوړ دي طرف ته تخ طرف ته زین ته کده یو پټی کې خبره ده مانس کې ټیم بدل شو مطلب دی مخ کې المنځ اخیری ټیم وي او د بل منځ اول ټیم وي دا شون دا څه د دې ته جمع سریل شي نور کچو جمع حقيقي څه وکړه اتا باب من ابواب الكبائر گناه کبیره ده سیده. اوس لکه شوافیو حضرات صدیق کنه هغه صدیق څه مسله شته کنه هغه چې یاره دوه منځونه په یو ټیم باندې دا جایز دي چې د واجنه سیاره مثال څه مصیبت وي یا بارون وي سړی غته جمع سوريونه مراد دغه جوابونه مو کړی ډیر صحیح ده. همو ته چې ګوره جمع تاسو د حدیثونو نه جمع معنی ډیره خاله کنه جمع معنی څه خاله به د سچال د مسبخین ته سبیا سره کې لګ جامه کوي کنه د دې ځکه چې مانس کې د سی وخت رسې سره دوړ سره جوړ نه خوري بالکل ری ته سند سیما خوم ته مزدیګار سره کې نه جمع کیږي سمس ختان ته ما خوم جمع کوي ندی معنا دا شول سره لګه د غوښونه کې جمع کیدن نه رسی کنه نه معنی دا ساز کې سوري جمع ته کېدا ځکه ته د سینه شي کول ټیک شو سره جوړ خوري نه سره ټیک شو. قال أبو حنيفة عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب ديزي كي مراد أيوبنا خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي أيوب تشهد عن أبي أيوب خالد بن زيد خالد نماذج كنا زيد بن جليل صحابي أنصاري خضر أيوب أنصاري دا كنا أيوب أنصاري مختا قال صليت مع رسول صليت المغرب والعشاء في حجة الوداع دا سيدا وداع بالمزدلفة. قال أبو حنيفة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الختمي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامة واحدة. دیگه بس شد سورة تعداد کی صحیح ده اوس زاوات خبر سدوال منځونی خارج پر زونه او اقامت او کسید نور کا زنه بن اکتفا کې اعلان وشولو کنه اقامت خواص کی نور حضرت کی تدخل کی سید سدوا زنه کو دعای اقامت کو سید صحیح چوکسی ټول د شي خبرې دي راجح نه راجح خبرې صحیح ده نه جواز کی فرق نشته ټول جایز غونې ده شون صحیح ده. اور پرشتا قال ابو حنيفة عن ابي اسحاق دهمويل كنا قال ابو حنيفة عن سلمة عن الحسن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عجل ضعفة أهله وقال لهم لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم زعفة أهله وقال لهم لا ترموا جمرة العقبة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زعفة أهله بيته سنجل خمخت وقال لهم لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. قال أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم زافت أهله وقال لهم لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس